دلته راغلی موږ تاسو ته هرکلی مو ویلکم کوو او ډېره مننه ستاسو کوو چې د ایبټ نه دلته راغلی. سیف الرحمن بھائی دا راته ووایه نن چې کوم دا پروګرام تابع کړی دا د افطار ډینر پروګرام په دې هکله به صفر غواړی چې د دې پروګرام څه مقصد دی کوم مقصد به کړی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا خو خیر واضحه میسج دی بالکل زمونږ خپل ټول قام ته خپل ټول ولس ته چې داسې یو ځای کېدل پکار دي داسې ناستي پکار دي چې چېرته مینه محبت جوړیږي چېرته چې زمونږ یو بل سره اتحاد او اتفاق جوړیږي نو پکار دي داسې ناستي او دا ډېر یو ښه ګام پورته کړلی خاص کر زمونږ د قام شاه زلمو نو زه د دوی ډاډګیرنه کوم او ستاینه ورته وایم. جی یو بله پوښتنه ده دا موږ د ټولو نه تپوس وکړل چې نن سبا په سوشل میډیا باندې تاسو به هم کتلي وي یو ټرینډ چلیږي هغه ټرینډ دا دی چې د قومیت او د تعصب نعره لګي چې جی د ایشان قوم دی پنجګل قوم دی نور قومونه دي داسې په دې هکله به څه ویل غواړئ؟ یاره جی دا خو ډیره د افسوس خبره ده په دې باندې چې څومره مذمت وکړلی شي هغه کم دی ځکه چې خاص کر لسانیت شو یا زمونږ چې کوم تعصب پرستی ده دا یو ناسور دی او الله دې نه کړي چې دا زمونږ پر معاشره کې خور شي تر اوسه پورې دې نه موږ الله بچ ساتلیو نو انشاءالله خپل کوشش به کوو هر څومره چې کېږي هر کس له دې کې خپل تر اوسه پورې کوشش پکار دی چې یاره دا شی خور نه شي او دا دې ځای کې ختم شي نو زما به ستاسو د کیمرې وساتت سره د ټول قوم ته خپل د بډګرام ټول ولس ته دا خواست خصوصي التماس دی هغو ته ده چې یاره دې خبرو نه بس کوي او دا ډېر فضول خلق دی دې کې به د کار والا سړی ونه ویني خو بس هغه فضول خلق رامخې ته شوی دی زیات پکې د فیک آیډیانو سهاره اخلي او چې دا ماحول زمونږ خرابوي کوم اتفاق اتحاد چې زمونږ د قومونو مسکې دی د هغې خرابولو هر ممکن کوشش کوي نو انشاءالله زمونږ دا امید دی چې دا خلق به چېرته هم نه کامیابېږي او د بډګرام خلق اوس باشعوره دی هغو راویښه شوي دي هغو په دې خبرو باندې ډېر ښه پوهېږي چې د داسې شرپسندو او داسې کوم عناصر چې کوم قومونو مسکې ورانې راولي نو انشاءالله دا به نه راځي. ډېره مننه جی.